ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د دغه بېوسه بېڅوکه مجبوره خلکو سره خپل تعاون الحمدلله جاري ساتلی دی. خو ګرانو کتونکو په دې حکومت کې په دې ریاست کې او په دې ملک کې خېټه ساتل ډېره ګرانه ده. اوړه والي، چیني والي، چای والي، سبزي والي، بیا پکې دوی واخلي او که نه ورسره چې کوم دی نو بجلی بیل جمع کړي. دا ما سره چې کوم روړ ناست دی د ده په کور کې شپږ مازوره دي ده ته، دا یو پکې دی. څه ټیم کې د ذهن هم کار پرېښو، څو روجو شوې الحمدلله د خپل وس مطابق چې کوم دی نو زه د دې سره تعاون کوم. دا نن بیا راغلی دی او زه زمونږ یو ورور دی عبدالله ورور، الله پاک دې خوشحاله ساتي، الله دې په بچو خوشحاله ساتي. موږ سره یو دریم ځل دی چې موږ سره کومک کوي او وایي چې یاره دغه مزدورانو ته مې یو 500 روپۍ ورکړه. خو دی بیا راغلی دی په ده باندې قرض دا دی چې ده نه کوروالا چې کومه ده هغه ترې تلې ده، نو هغې کوم جهیز لیکلی و د هغې د ده 3 بچي چې کوم دي نو هغه ده ته معذوره پرېښي دي او 3 خویندې چې کوم دي هغه معذوره دي او بوډۍ مور یې ده. څه به وایې خادم حسین؟ خادم حسینه څه وایې خلکو ته؟ نو بس دا وایم چې موږ سره لږ امداد وکړي، موږ باندې والله دا قرض دی وغیره پسې خامخا دغه کوي، دا دنه اخلو یو پرېږدو یې درته نه 2 لکه م ورکړې او 2 لکه 40,000 را باندې پاتې دي. نو بس اوس دغه وکړي یو پولیس هم تنګی چنچم د دې د لاس هم خرڅه کړه، ځکه چې پرېږدي نه 200 هم ګټلي نه 600 پرچه راکوي، په زور هم تاڼې ته بوځي، هسې بېسه بې ګناه نور چلیږي، خیر دی هغه چلیږي، خو چې زه ورته ما سره معذوره یې تېرې په ما راسره شي، دا ولې څه وجه ده؟ او ګرانو کتونکو دغه چینچي وله ما ټیک کړې وه د یو خورکۍ په مرسته سره. په دغه چینچۍ باندې د د کور خرچه روانه وه. د ټرفیک والا ته هم 2-3 پیرې وې، خو پته نه لګي چې دوی ړه شته، دوی کې انسانیت ده. خو بعضې چې کوم دی چې یو کور کې 6 معذوره دي، یار دی به څه غلطي وکړي. هغه چینچي پې تاسو خرڅه کړه او چې چا هم پې خرڅه کړې ده نو زړه م ورته خیرې کوي چې خدای دې داسې خلک ته مجبوره کړه. نور به څه ووایو؟ او والله بس موږ سره دقه زیاتې کوي، دقه زه اوس ته چینچي خرڅه کړه، اوس مې چینچي خرڅه کړه، مجبورۍ د لاسه. یو خو دوی موږ نه پرېږدي ټرافیک والا، او یو خو بدې مار راته خرابېده. کور ته چې به م سودا راوړه نو جیب کې هم د روپۍ درک نه لګېده، کور له هم سودا راوړه نو بیا بلته چینچي راته خراب وه، نو څه به م پرې کوله؟ پیسې دې په جهیز په نو بس هغه خو را سره پرتې دي. اوس خور وایي زه له بله چېرته اخلم، خو لازما په هغې به م پیسې ورچور غواړي، ځکه چې ما په 250 روپۍ خرڅه کړه خرابه، 2.5-3 لک روپۍ ده او نن سبا دونه ګرانې دي. نو بس هغه به خپل مخ سر جنګوي که چا نه راځي او که څه چل کوي دغه بوج هم دی پې. اوس په ما له ویم په کشته لرو باسم، ما وی ما خو پولیس نه پرېږدي، پولیسو سره به کوي. بس اوس خو پیل خالی سم نه کوم، سم نشم کولی، خپل سبق وایم ناست یم سبق وایو. او 6 راته معذوره ناست دي، بس خدای په سر ګواه دی او خور دې بس خدمت کوي، بس هغه خدمت کیا او لګیا ده. بس موږ والله دیاړی پسې ګرځو، خو داسې دیاړي میلاویږي نه چې ما له 2 بجې چوټي راکوي او 2 بجو والا بیا زه خو زما سبق ته سبق ته علم ته ناست یم، د قرآن سبق مې شروع کړی، دا مې دا 6مه سپاره دی، علم کې په لومبۍ درجه کې یم. نو بس دغه موږ وایو چې دغه وکړو نو دغه بهتره زموږ دپاره. ګورو دغه د هغه دنیا ګټه ده، دې دنیا سره خو به ګورو، هلته ماران دي او لړمانان دي او تورې تیارې دي، قبر کې چې د کېدي بس انکر منکر به در راشي تپوس په ده نه کوي چې څه دې کړي په دنیا کې، بس لازما به ده نه د هغې تپوس کوي. هر څه پاتې دي، هر څه پاتې دي، بالکل بالکل. خو لکه په دې باندې مېړه جمع دی چې بیا هم لکه که نه کیسم نی نظر دې معذورو پر سر باندې خو به م الله پاک وبخي که نه. او مونږ بیا هم کوشش کوو خپل همت کوو، خپل مونځ او دس هم کوو سره هغې سره دغه هم کوو، کار هم روزګار هم کوو، منډه ترله مخو کله چا راته ووایي چې ټټۍ راله پاکې که غول هم وله غورځو، مونږ وایو چې دې له پیسه راوړو. خو چې یو سړی راته ووایي مختصر شانات ووایه، خیسته مدینه لري په غېږه کې خیسته خیسته ګلونه، د سرو قجرو پکې ښکلي شنه باغونه، خیسته مدینه پکې مسکن د محمد نبی سلطان دی، پرې راوړېږي د رحمتونو په شیبو شیبو باران دی، نازل په نبي
په مدینه کې د قرآن دی سورتونه نازل په نبی په مدینه کې د قرآن دی سورتونه ښایسته مدینه لري په غېږه کې ښایسته ښایسته ګلونه د سرو قجرو پکې ښکلي شنه باغونه ښایسته مدینه ښکلي اصحاب د پیغمبر په مدینه کې صدیق او عمر عثمان غنی علی خیدر په مدینه کې نبی عربي د مدینې په ځمکه ایښي قدمونه نبی عربي د مدینې په ځمکه ایښي قدمونه ښایسته مدینه لري په غېږه کې ښایسته ښایسته ګلونه د سرو قجرو پکې ښکلي شنه باغونه ښایسته مدینه ښکلي وطن د هاشمي ښایسته جانان ډېر قدر لري عزت ورکړې پاک الله غني سبحان قربان شمه څومره ښایسته دي د عربو وطنونه قربان شمه څومره ښایسته دي د عربو وطنونه ښایسته مدینه لري په غېږه کې ښایسته ښایسته ګلونه د سرو قجرو پکې ښکلي شنه باغونه ښایسته مدینه ټوله پې ځای موتوره ګلورینه لري ورسره هر مسلمان د زړه په کور کې ډېره مینه ورځم به کله خدایا په زړه باندې مې ډېر دي ارمانونه ورځم به کله خدایا په زړه باندې مې ډېر دي ارمانونه ښایسته مدینه لري په غېږه کې ښایسته ښایسته ګلونه د سرو قجرو پکې ښکلي شنه باغونه ښایسته مدینه د سرو ګلونو شنو باغونو باغچه ده یادېږي راته پکې روضه د محمد رسول الله ده عبدالجلیل خادم یار کړم د مدینې تل صفتونه عبدالجلیل خادم یار کړم د مدینې تل صفتونه ښایسته مدینه لري په غېږه کې ښایسته ښایسته ګلونه د سرو قجرو پکې ښکلي شنه باغونه سبحان الله سبحان الله ګرانو کتونکو شپږ مازوره دي ورسره 3 بچي دي 3 خویندې دي او بیا بوډۍ مور ده 7 کسه دی یو کس ته ده ته چې ګورې پړه خوشحاله په دې چې رښتونې دي نمبر دې څه دی 0314 97 71 748 0314 97 71 748 ایخ پنیغه ګرانو کتونکو زموږ مقصد دا دی چې ایخ پنیغه د ده سره تعاون وکړي د ده سره مرسته وکړي او د ده چې کوم دی نو دغه وکړي دا پیسې په جیب کې واچي او عبدالله جي صاحب ته به خصوصي دعاګانې کوي ولې نه ډېره مننه الله دې عزت وکړي او الله دې ولې ډېرې ورکړي الله دې پرې ډېر راوړي چې د غریبانانو همت کوي او غریبانانو سره مرسته کوي الله دې ولې ډېرې ورکړي د الله په در کې هېڅ کمي نشته هغه مالک الملک دی هغه د غټانو خلکو نه امتحان اخلي چې دې غریبو خلکو سره دغه کوي امداد کوي او که نه یعنې هغه مالک الملک ته ټولې یو شانتې پیدا کولی شو خو هغه د غټو نه امتحان اخلي چې دی آیا څه کوي دی د غریبانانو سره امداد کوي او که نه کوي که نه په خپله به صرف ایسي ته به ناست او وروره بس دا ښه مزې چرچې به کوي او غریبانان دې سوځي په اور کوي ګرانو کتونکو ته بیا وایم چې خادم حسین که نه خادم حسین ته شپږ مازوره دي شپږ او داسې مازوره دي چې د سره د ګرځېدو نه دي اوس عبدالله جي صاحب مخې ته کومه ویډیو تېره شوې وه خو یې مازوره له نو د ده نه ما ته حقدار بل څوک ښکاري نه شپږ مازوره دي په دې کور کې حاجي صاحب الله دې ستا د 15,000 دا به 15 لکه دي د غریب دپاره خو زه نورو کتونکو ته وایم چې 2,40,000 په ده باندې قرضه ده
نو په دې 2,40,000 قرضه کې د سره مرسته وکړي. دا په ده ډېر ټینشن دی، کور کې باتروم نشته، چاردیواري ګډوډ ښکار دی، کیړ کیړ یو دی وخت کیړ او د دا دې دې خوراکي توکي نشته دي. نو ضرور ورسره مدد وکړي. ډېره مننه. کور کې مې چې باران وشي دانه دانه اوبه پکې ولاړې ماشومان په اوبو کې یو لور خو مې سمه ده په اوبو کې خوار روانې سبق نه نو هغې ډکون دی. نو ډکون دپاره هم دغې خو دې ډکون راته دغه بیل دغه بل دې خوا دا چیرو ټایم ني خو چې د دې دا ټینشن رانه ختم شي چې اواز راپسې ني دا اواز راپسې ني د پیسو نور د نار ناست یم پروا مې نشته په دې کور کې خو چې دا ټینشن رانه ختم شي. ما سره معذوره نارم تیری چې زه نار ناست یم ما سره ناره تیری نار یې قبوله ده. ګرانو کتونکو ضرور ګنې زما خور ګرځي ټوکړه ټوکړه روټۍ راغونډوي په کوڅو کې دا ډېره ګرانه خبره ده. شپږ معذوران شپږ معذوران دي. هغه وایي وظیفه راوړی خدای مو بخه وظیفه راوړی خدای مو بخه او وظیفه غواړي څه د دې د وجې چې موږ پسې دې اواز نه کوي. موږ وایو چې موږ په روپۍ 2 لکه روپۍ د خور مې جمع کړې زه درته ځانم نه حسابوم ما به کور له سودا راوړه چینی به مې راوړل غوړي به مې راوړل اوچه چای به مې راوړه ماشومان نه به مې کیرې مې راوړل ما ډېر معذورې دي کمزوري دي سیوان به مې مونه به مې راوړل ولا صله ته دروغ وایم د پیغمبر علیه السلام سنت مې په سر باندې تړلې دروغ چې څوک وایي د دې ایمان کې شکی دا بې ایمانه یو او ما د سره تعاون کړی او تا موږ سره بالکل تعاون کړی دی غوړي دې راکړي دي پیسې دې راکړي دي هر څه دې راکړي دي هر څه دې راکړي چې ستا د اړخه موږ سره څه امداد کړي تا موږ سره کړي الله دې در سره وکړي. ګرانو کتونکو ضرور ورسره تعاون وکړي. ډېره مننه.